السلام علیکم ګرانو کتونکو تاریخان یم څرنګه چې زموږ سره پر اسکرین باندې د یو معصوم چهره تاسو وینئ نو دې معصوم چهرې څه شوی دی قتل کړی شوی دی دې ته ویل کېږي ډاکټر ویر ده او دې زموږ سره د بیټ آباد په هاسپټل کې چې کوم دی ډیوټي کوله دې داسې سټوري د خپل یو ملګري سره 67 تولې سونه چې کوم د هغه امانت خو دی او بیا چې کله د خپل ملګري نه ډیمانډ وکړو چې زما امانت ماته واپس راکړه نو ملګري دې سره دوکه وکړه او دې چې کوم دی دې قتل کړله نو موږ خبره کوو په دا کیس باندې په دا قتل باندې څرنګه یو انسان به یو چا باندې انټرست کوي څرنګه یو ملګری په یو ملګري باندې انټرست کوي او ملګری بیا رالګي د هغه سره غداري کوي او داسې غداري کوي پیسې پټول یوازې نه دي پیسې تښتول نه دي بلکې یو انسان د ژوند سوداګري کول دي یو انسان قتل کول دي یو انسان ژوند خرابول دي چې د ډاکټر ویر د خپل لایف کې دونه سټرګل کړی وي دونه مهنت به کړی وي څونه سختۍ به یې کړی وي چې زه مثال کې ځان ته یو کامیاب لایف جوړ کړم او کله هم د انسان د خپل کامیابېدو سټیج ته ورسېږي خپله کامیابي ترلاسه کړي نو بعض ځای کې بیا د هغې ملګری راپاسي واسه کوي هغه قتل کوي زه خپل ګورنمنټ نه او د خپل اعلی چارواکو نه دا درخواست کوم کسان چې هم په دې کیس کې زموږ سره انوال دي هغو ته چې کوم دی سخت نه سخت سزا ورکړي سبا هېڅوک هم دا جرأت ونه کوي چې یو انسان قتل وکړي او د هغې د ژوند د ختمولو یو سبب جوړ شي نو دا اوس زموږ سره د ډاکټر ویر دا لپاره چې موږ د هغې سره یو سټینډ والو موږ ټول د هغې لپاره چې کوم دی په سپورټ کې ودرېږو او د هغې د انصاف لپاره چې کوم دی هغې ته غږ پورته کړو چې دغې ته خپل انصاف میلاو شي او کوم قاتلان چې دا قتل کړی دی چې هغو ته سخت نه سخت سزا میلاو شي هېڅ چا ته دا اجازت نه ورکول کېږي چې انسان د یو بل چا څه وکړي بېګناه قتل وکړي که چېرته کې چا هم یو انسان بېګناه قتل وکړو نو دله داسې سزا ورکول پکار دی چې هېڅوک هم بیا پر آینده دور کې چې کوم دی بل چا بېګناه قتل ونه کړي داسې یو عبرتي سزا دی له کس له پکار دا ده چې په کلي کې نور خلک هم پته ولګي چې یاره دا کس یې په دې وجه باندې مړ کړو چې د یو بل مسلمان د چې کوم دی یو بل معصوم څه کړی قتل کړی نو دا اوس زموږ سره د ډاکټر ویر لپاره یو اظهار یکجهتي ستاسو ټول نه بیا دا درخواست کوم چې تاسو کوم دی د ډاکټر ویر لپاره خپل دعاګانو کې حصه وکړئ الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي